د الله رسول بل حدیث کې راځي د کعبه شریفې بیت الله شریف دیواله ته ناست دي څنګه وهلی دی یو سړی راغلی ولې یا رسول الله د پلانې سړي مال تباه سوی دی یا په کښتۍ کې یا د هغسې مطلب پر لارې را روان د الله رسول راپورته سو بیا یې وفرمایلې ولهر مال ما تلف مال فی بر ولا بحر هر مال اکه پر مځکه دی که په سمندر کې دی هغه تلف سي هغه برباد سي هغه خراب سي هغه هلاک سي هغه ورک سي د الله رسول فرمای الا بحبس الزکات هغه د زکات د نه ورکولو د وجې یو مشکل چې راځي از ما ورته ما خل زکات نه دی ورکړی چې موټر دی ورک سو یا ولیا نور کوم الحمدلله زکات په څنګه نور کو انا بیا مال ازمایش امتحان در باندې رالی ګوندې بیرته الله پاک را پیدا کی خیر د الله رسول فرمای ګوره مشتي خو هر ورځ د پریشانی سره مخامخ ډیر مالدار کورونه پلاردار کورونه بیا دا شي ته مجبور سي دا پیاز هم په پور راخستی د الله رسول فرمای ګوره د الله رسول فرمای امام ابو حنیفه نه فرمای امام بخاری په خپل نه فرمای یو علما نه وای د الله رسول وای مفتي د الله د رسول پر خبره ایمان دی چې د چا مال تباسو که په سمندر کې دی او که پر وچه ده دا خالص په دې وجه تبا کېږي زکات نه دی ورکړی زکات ورکړي زکات ورکړي بیا به د زکات زه یو بله مسله در وښایم یو سړی وایي چې یاره زه خو زکات ورکوم لازمي ورکوم خو خبره دا ده زه فی الحال زما لاس تنګ دی د زکات ټیم را باندې پرت دی لاس مې تنګ دی روان نه لري بیا یې څو عمر باید چې لاس دې خلاص بیا زکات ورکړي یا ته وایه یاره زه د زکات روپۍ نه لرم په پور یې واخلم په زکات کې ورکړم پروا نه لري ور یې کړه یا یو سړی وایي یاره زما زکات ته لا ټیم پاته دی خلک را ولاړ سي خالی پر روزه کې زکات ورکوي حالانکه تا زموږ خوندې دي لوڼې دي تا دوې میاشتې مخکې واده وکړي تا لره سونه راله نو په روزه کې ته زکات ته چی شي ورکوي زکات خو هلته سړی ورکوي چې کال ورباندې تېر سي بس موږ خلک خالي په روزه باندې مخته دي چې تا مطلب د روزې څه 5 میاشتې مخکې واده وسو تا لره سونه راله د خپلو خوندو لوړو ته وایم نو ستا د واده چې کله کال پرسي پر تا زکات فرض کېږي که ته وایې زه په روزه کې ورکوم پروا نه لري ور یې کړه یو سړی وایي یاره زما زکات یو 5 میاشتې پاته دي اوس یو بچی دی واده یې نه کېږي یوه بچی د واده ترتیب یې نه جوړېږي زه په زکات کې ودې ته دا اوس واده 5 میاشتې زما و زکات ته پاتې زه دغه پیسې ورکولی سم و پر دواړو سترګې ورکولی سي د مازدیګر لمونځ موږ اوس ماپښین نسو کولی د ماپښین لمونځ سهار نسو کولی لیکن ګور روزه را روانه د روزه ما تا اوس نسو نیولی فرضي چې میاشت راله بیا بیا کوو حج نسو کولی چونکې په دې د غریب کور آبادیږي موږ ته اسلام اجازه راکړه د غریب کور آباد کړه پروا نه لري ضروري نه ده چې خامخا ته په هغه ورځ ورکوې چې پر تا باندې کال چې دی هغه پرسو خصوص په دې خبره باندې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي و مانع الزکات یوم القیامة فی النار رواه طبرانی چې کوم څوک زکات نور کې د جهنم دی د قیامت پر ورځ دا به جهنم لري دا به جهنم لري او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم الله بالسنین رواه طبرانی کوم قوم چې زکات نور کوي راغو به الله قحط سالی راولي راغو به الله قحط سالی راولي دا زموږ سیمې راواخلئ زه دغه ګلستان راواخله توبه راواخله زیارت راواخله پلانۍ ټول باغونه تباه سو برباد سو ولې بارانونه نسته نو چې بارانونه نسته نو بیا ولاړې مال تباه سولو د قندهار ښایسته انګور راواخله قندهار ښایسته سره انار راواخله بیا پسې راځه زموږ د توبې او د ګلستان ښایسته سره سیبونه راواخله ایران هغې خدای دې لکه رنګ چې ورکړی دی نور خالي شو لري دننه یو شی نسته دا زموږ هغې خالي پوښتنه وکړې د توبې سیبونه یو سیب یې اوبه به ختمېدلې نه الله پاک زکاتونه ډیرو خلکو نه دي ورکړي ټول نه یادوم ډیرو نه دي ورکړي الله پاک بارانونه بند کړي چې بارانونه بند کړلو اوس په هغه معمولي اوبو باندې د دې باغونه نه اوبېږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مانع الزکات یوم القیامة فی النار کوم څوک چې زکاتونه نه ورکوي هغه به د قیامت په ورځ په جهنم کې خیر الله دې موږ توفیق راکړي الله دې اول موږ ته حلال مال راکړي بیا دې توفیق راکړي چې موږ زکات ورکو ډېرې مسلې مې پاتې سولې انشاءالله کېدلی سي را روانه جمعه به بیا پر هغه باندې مجلس وکړو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي د مال د شر دې الله پاک موږ ته وساتي او پر دې تورو مرګ غواړو له الله څخه چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد رسول